زمونږ دا پښتانه کله ناکله د خدای په قهر اخته وي. ډېر مې خوښ دي دا پښتانه مې د پنجابیانو نه 178 کرته زیات خوښ راغلي دي، خو څه ګوتې پکې شته که نه. کله ناکله دا مرض په پنجابیانو هم کې دي، خو دا په پښتنو کې ډېر زیات دي. مونږ هلکانو ته خوشحالېږو، زوی مې وشو، زوی مې وشو، زوی مې وشو، هلکه داسې نه که نه. بیا د ایمان نه پس نیک عمل دا د الله په نعمتونو کې ډېر عظیم الشان نعمت دی چې انسان نیک عمله وي او په سنتو باندې برابر وي او فرائض کوي او د محرماتو نه ځان ساتي. دا د الله نعمت دی. داسې د الله ګڼ نعمتونه دي، ما ته یې نشو شمارلی. که شمارم شروع کو نو سبا دا مازدیګر به شي او یو به زه شمارم او تاسو به وایئ چې او یو به زه شمارم او تاسو به وایئ چې او. خو هغه نعمتونو کې یو نعمت د الله اولاد دی. اولاد د الله نعمت دی. دا د هغه سړي نه تپوس وکړه چې د چا بچي ني، یا د هغه سړي نه تپوس وکړه چې ودونه دوه کوي یو درې کوي یو بچي یې ني، نو د هغه سړي د زړه نه تپوس وکړه. نو تاسو له الله یو لوی نعمت درکړی دی چې هغې ته څه ویل کېږي؟ بچي او اولاد ویل کېږي. پښتو کې ورته زوزاد هم وایي، اولاد هم وایي، بچي هم ورته ویل کېږي. بیا دا بچی څه ته ویل کېږي؟ دا هلکانو او جینکو دواړو ته ویل کېږي. ستاسو دا پښتانه زه کله ناکله خبره کوم، خفه کېږئ خو به نه که نه ګورئ. زمونږ دا پښتانه کله ناکله د خدای په قهر اخته وي. ډېر مې خوښ دي دا پښتانه مې د پنجابیانو نه 178 کرته زیات خوښ راغلي دي، خو څه ګوتې پکې شته که نه. کله ناکله دا مرض په پنجابیانو هم کې دي، خو دا په پښتنو کې ډېر زیات دي. مونږ هلکانو ته خوشحالېږو، زوی مې وشو، زوی مې وشو، زوی مې وشو، هلکه داسې نه که نه. زموږ د علاقو کې تاسو نه خو نه یم خبر، دا پېښور داسې ځای چې موږ ته پته نه لګي چې دا موږ ته څوک ناست دي او څوک نه یو. زما په دې خبره خفه نه شئ. ګورئ موږ خو چې چارسده کې کښېنو نو موږ یو لکه دا چارسدوال دي. پېښور کې چې کښېنې نو تپوس ته یې وکړې لکه د کوم ځای وي؟ د دیر یم. بیا ته تپوس وکړې لکه د کوم ځای وي؟ د باجوړ یم. نو موږ ته پته نه لګي. نو زه به د خپلې علاقې مثال ورکوم. زموږ چې کله ماشوم وشو پخوا زمانه کې دا پلاران به یې پاڅېدل او ډز 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 ډزې به یې شروع کړې. ستاسو په علاقه کې حاجي صاحب چېرته دا رواج و چې په هلکانو باندې به ډزې کېدی؟ نشته دا رواج، نشته. زموږ علاقه کې دا رواج و چارسده کې. او چې به دې ورته ووایي لور دې وشوه، دا ججوره به یې راپړسولې وه، دا پوزه به یې داسې زنانه نارینه ټول په هغه کور کې به خفه و چې هلکه لور شوې ده. څه شی شوې دی؟ لور. او چې لا یوه دې وشوه نو ګزاره به کېده، خو چې د ښځې به دویمه لور وشوه نو دا خواښیانې دي. دا کله ناکله ډېرې روانې وي. ګورې ښه، همیشه نه ګورې ښه، کله ناکله دا دې زوی ته کله ناکله پس پسار شروع کړي. بچیه دا ښځه خو بس بچي لور یو بس زامن یې نه کېږي او چې درېیمه